أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارہ د سورت درې دېرشتمه رکوع او د سپارې اخیری آیاتونو مبارکه او موږ تلاوت وکړو. مخکې نه د طالوت او د جالوت واقعه ذکر کېده چې کله طالوت سره د لښکره په نیر باندې ورواړېد نو خپل قوم ته وویل چې الله رب العزت په تاسو باندې امتحان کړی دی. تفصیلی واقعه هغه ذکر شوی وه چې هغه خلق تقریبا 80,000 مجاهدین او په هغې کې څه مخلصین او غیر مخلصین او بزدل نو څوک په امتحان کې پاس شو او بس پاتې شو. هغه صرف 313 کسان هغه جهاد د پاره لاړه. اوس دې ځای کې چې کله میدان ته مخامخ شو نو جالوت خپل لښکر کې ګرځېدو. تفسیر قرطبي دا واقعه لیکلې ده چې کله د جالوت مقابلې ته دی راغلل طالوت او سره د مجاهدینو دې کې شموئیل علیه السلام دا پیغمبر نو ته یو لګېدل د داود علیه السلام پلار ته وی چې تا خپل زامن هم راولېږه را مخامخ اقامات وښیه. نو د داود علیه السلام تفسیر قرطبي لیکلی چې د شپږ وروڼو نو هغه شپږ وروڼو وجودونه لږ ښو د ده په نسبت باندې نو پلار ولګېدو هغه شپږ زامن یې ورته وکړل چې بس دی به در سره نو هغه ته دی نه داود علیه السلام ته وي ته راشه. نو دا داود علیه السلام چې د بګړي او بیزي دا به سرولې نو دی په یو ځای باندې تېرېده نو د سره دریو کاڼو خبرې وکړې. هغه کاڼو ورته ویل موږ ځان سره واخله ته د جالوت مقابلې له ځي او الله رب العزت د جالوت زموږ په ذریعې سره مرداری نو موږ ځان سره واخله موږ به په کار راشو. نو دا هغه درې کاڼي ځان سره ایښو. تفسیر قرطبي دا لیکلي دي چې داود علیه السلام ته شموئیل علیه السلام وایي چې ته جالوت مقابلې له ځي نو ته یا نو طالوت ولګېده. طالوت دی خو باچا نو دا ورته وایي که تا جالوت مردار کړو نو نیمه باچایي به درله څه درکړو او دا یې ورته ووایي چې زما لور ده هغه به هم ستا په نکاح کې وي. نو دا طالوت ولګېدو. داود علیه السلام له خپل زغره ورکړه چې زغره یې ورکړه هغه زغره بله لړه کړه ورتاوې کړه او هسې وله ورکړه په اسمانې کېناست. جالوت چې په تفسیر قرطبي لیکلی دی چې دا جالوت چې و نو د دومره غټ وجود
چې لکه یو نن سبا چې د مناره څنګه اوچته وي داسې وجود او وایي د ټول ځان په صغره کې پټ کړو او دی په خپل هم د خپل پوځ سره مقابلې له راوته او دی ډېر زیات مغرور او غرور کو ځکه چې د مسلمانانو ته قتل نه یو هغوی وجود په اعتبار سره هم کمزوري و یو په تعداد اعتبار سره هم کمزور و 313 کسانو نو دی وی وایي دا لږ ورته کې مقابلې لرل زه دی خو ماته یوازې پرېږدي چې چکني یې کم دله وایي تاسو مه راځئ بس دی به دی خو دله زه یوازې چکني کومه ختمومې دله دی زموږ مقابلې له راغلي نو داود علیه السلام د طالوت په آس باندې کېناست او لړل د خواته چې دو خواته لړ نو د جالوت داود علیه السلام ته وایي ته څه کې سپي ځغلې شړې نو داود علیه السلام ورته وایي ته د الله د سپو نه غټ سپی ته یې زه تا پسې راغلی دی ورته وایي رانشي که نه چکني به دې کړم پرزي ریزه ریزه به دې کړم نو داود علیه السلام د پخوا به د مچوڼې مچوڼ نو داود علیه السلام هغه کاڼې راواغسته او په هغې کې کېښود او غوزار یې پیدا شو د ټول په زغره کې پټو صرف دا مخ او سترګې دا تندې او دا سترګې دا ښکارېدې نور ځان یې بلکل بند کړی په زغره کې نو بس چې داود علیه السلام پې د کاڼو ګزار وکړو هغه کاڼې روغ دی په دې تندي باندې ولګېد چې هغه کاڼي کې الله رب العزت دومره طاقت کېښودو چې دې څنګه په تندي ولګېد د ده تندي نه کاڼې پورې راپورې ووت چې پورې راپورې ووت او په دې غرب چې کته راپورې ووت لکړې بلا چې په ځمکه باندې پرته چې د ده پوځ وکتل چې وایي زمونږ هغه مشر خو ډب ډېرېشه لاندې بس هغه چې دی ډېرېشه نو بس د هغې هغه همت او د هغې هغه هر څه ختم شو بس غرې وو اډوجان کې ونه کو بس وتښتېدل چې وتښتېدل بس الله رب العزت چې دی نو مسلمانانو ته فتح ورکړه چې فتح یې ورکړه نو طالوت چې نو داود علیه السلام سره خبره کړې وه نو وروستو بیا دې هغه خپله واده کې لږ مخالفت شروع تر دې پورې چې چل ولې شروع کړو خو څه علامات او څه نښې داسې ولیدي چې د هغې نه ویرېدو او بیا یې داود علیه السلام نه نیمه باچه یې ورکړه بیا ورله ټوله ورکړه او د باچاهت نه وروستو بیا الله رب العزت ورته پیغمبري او نبوت هم ورکړه داود علیه السلام او د داود علیه السلام زوی و بیا څوک سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی او دلته کې وعلمه مما یشاء بیا ذکر دی ټول تفسیر اوس کو بل به صرف ترجمه وکړو داود علیه السلام ته الله رب العزت بل څیز او مخولو نو هغه یو څو خبرې دي یو زغری جوړول دا زغره چې دا به داود علیه السلام الله رب العزت ته هغه اوسپنه کا نرمه کړې وکړه اوسپنه ورته نرمه وه دې نه به داود علیه السلام زغرې جوړولې جنګ دپاره دویم دا دی چې مارغانو به ده سره خبرې کوي او دریم زناورو به هم داود علیه السلام سره خبرې کوي نو دلته کې الله رب العزت هغه فرمایي او شمویل علیه السلام د طالوت باچا نه مخکې هغه وفات شو بیا طالوت باچا الله رب العزت داود علیه السلام له بادشاهي هم ورکړه او نبوت یې ونه ورکړه نو په دې آیاتو مبارکو کې هغه ذکر کېږي دویمه یو زموږ او ستا دپاره اهمه خبره ده نو ګورې موږ هر ټیم د الله رب العزت محتاج یو موږ هر ټیم د الله محتاج یو نو په دې وجه باندې یو دا دعا پکار ده چې الله صرف موږ د خپل ځان محتاجه کړي او موږ به ستا نه غواړو د مخلوق د محتاجۍ نه یې الله موږ بچ کړي ځکه مخلوق محتاج شي یو ځل به یې د حاجت پوره کړي او دویم ځل به یې دله پوره کړي په درېیم ځل به تندې تریو کړي او په څلورم ځل به چورله ټینګار وکړي چې بس کمانه دی خو تا نه تنګ راغلم الله رب العزت نه چې څومره غواړي دومره خوشحالېږي الله په غوښتلو باندې خوشحالېږي الله دې موږ کې دغه صفت راکړي چې بس هر ټیم موږ د الله نه غواړو نو دلته کې یو سبق دی هغه ذکر کوم تاسو ته هغه دا دی چې وګورئ دغه مجاهدینو وایي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین دعا ده که نه نو موږ به هم دا دعا غواړو چې الله په موږ باندې خپل صبر موږ له راکړي موږ ثابت قدم وساتي او یا الله موږ له غلبه راکړي په قوم کافرانو باندې په چا باندې
قوم کافرانو باندې بهترینه دعا ده دا دعا موږ تاسو قرآن مجید کې چې دا څومره آیا دعاګانې راځي لکه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا داسې دعاګانې چې قرآن مجید کې یا حدیث کې راغلي که سړی دا په موس کې وایي نو موس کې ویلی شي لکه موږ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا قرآن مجید کې دا کنه مخکې دا ذکر شوي دي کنه نه دا قرآن کریم په ځای باندې او بله دعا هم غواړي اللهم ربنا هب لنا یا اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين داسې دعاګانې هم وختې شي نو دلته کې الله رب العزت د دې متعلق ذکر کوي بس اس په صرف ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم ولما هر کلا برزو چې هر کلا مخامخ شو دی لجالوت جالوت و جنوده اداغ الاخکار مقابله ته قالوا نؤمدوي ربنا اذ زمن ربا افرع علينا تراتوي کی بمبانی صبرا صبر وثبت اقدامنا وكلك قدمنا زمنگا وانصرنا او مغلب راکړي منګلرا على القوم الكافرين وقوم کافرانو باندې فهزموهم بس دوی ماتي ورکړه شکست ورکړو هم چاته فهزموهم بس دوی شکست ورکړو جالوت او لخرتا باذن الله د الله تعالی په حکم سره وقتل داود او قتل داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملك ورکړ الله تعالی داود علیہ السلام ته بادشاہی والحکمت او نبوت وعلمه خذلی داود علیہ السلام ته مما داغنا یشاء چوخه خود الله تعالی ولولا دفع الله الناس او کچرینا دفع کل الله تعالی او دا علت او حکمت او مشروعیت د جهاد ذکر کیږي چې جهاد نه انو با خلق وا د زمکه کې با مسلمانان او د زمکه کې به بس فساد ورانی وو ولولا دفع الله الناس کچرینا دفع کل الله تعالی خلق بعضهم زین دی لرا شریان لرا ببعض وزن سرا لا فسدت الارض نخامخا وتبعيش وبزمكك ولكن الله لكن الله تعالى ذو فضل خاوند فضل على العالمين وطول مخلوقات باندي تلك آيات الله دا آياتنا الله تعالى نتلوها الله رب العالمين جللهم دلرا عليك تاتا فتابعني بالحق بحق سرا وإنك ولكن تجي نبي الصلاة والسلام لمن المرسلين خامخا د رسولانو نه دوی کې اثبات د رسالت ذکر دی چې دا کم اخبار ذکر شو الله رب العزت فرمایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول هر صبر حق دي او یقینا ته د پیغمبرانو علیهم الصلوۃ والسلام او ته د رسولانو نه او خاتم الانبیاء او امام الرسول بسم الله الرحمن الرحیم ولما هر کلا برزو چې مخامخ شو دی جالوت توجنودی هدا غلخ کرتا قالوا وی ربنا الى زمنگا افرغ علينا راتیک پمبانی صبرا صبر وثبت اقدامنا وکلکی قدمنا زمنگا وانصرنا او مدد کړي زمنگا ان غلبه راکړم لرا على القوم الكافرين فقوم کافرانو باندې فهزموهم باذن الله بس د شکست ورکړو جالوت او لخر داغه باذن الله د الله تعالی په حکم سره وقتل داود او قتل داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملك او ورکړ الله تعالی داود علیہ السلام ته بادشاہی والحکمت او حکمت نبوت وعلمه او خذل وقدتا وی خذل دتا مما لها سنا شاء فخوض الله تعالی ولولا دفع الله الناس کچری نه دفع کول الله تعالی خلق بعضهم زند دیلرا ببعض فسن سرا لفسدت الارض نخامخ روانه شوی و روانه بشو بسمکا کی ولكن الله لكن الله تعالی ذو فضل خاوند فضل على العالمين ومخلوقات باندې تلك آيات الله آيات الله تعالی دی نتلوها العرب لتناجل لهم دلر عليك بطابعني بالحق بها كسرا وإنك يكن تجيل من المرسلين خامخ هذا رسولان